الحمد لأهله والصلاة على أهلها. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې د وکالت بیان کوو. یعنی دا چې که څوک د زکات په ورکولو کې بل څوک وکیل وټاکي، احکام به یې څه وي. په زکات کې وکالت: که یو سړی خپله د خپل مال زکات ورکوي کولی سي، او که څوک په یو وجه خپله زکات نه ورکوي د ځان لپاره بل څوک وکیل ټاکي هم کولی سي. کله چې وکیل وټاکي، وکیل کولی سي چې خپله چاته د موکل زکات ورکړي، او هم کولی سي چې ځان ته بل څوک نائب وټاکي او د نائب په لاس د موکل زکات ورکړي. یعنی وکیل بیا ځان ته بل څوک وټاکي. سوال: آیا وکیل خپله د زکات پیسې اخیستلی سي؟ جواب: که یو څوک د زکات د مال وکیل سو، کولی سي چې خپلو حقدارانو ته د زکات مال ورکړي، او خپله نسي کولی چې دغه د زکات پیسې په شخصي مصرف کې ولګوي. البته که موکل داسې ورته ویلي وه چې کوم ځای چې ستا خوښه وي هم هلته زکات مصرف کړه، په دغه صورت کې نو که وکیل د زکات مستحق و، خپله هم د زکات مال اخیستلی سي. سوال: آیا وکیل کولی سي چې د زکات مال بدل کړي؟ که موکل یعنی هغه اصلي زکات ورکوونکی وکیل ته پیسې د دې دپاره ورکړي چې مسکینانو ته یې ورکړي، وکیل په هغو پیسو باندې کوم شی رانیوي، دا کار ورته جایز نه دی. مګر که موکل اجازه ورکړه، بیا کولی سي چې د زکات په پیسو شان رانیسي او بیا هغه حقدارانو ته ورکړي. سوال: آیا وکیل د موکل پیسې بدلولی سي؟ جواب: که وکیل په کټمټ هغه پیسې مسکینانو ته ور نه کړې کومې چې موکل ورکړي وي، بلکې نورې پیسې چې د ده خپلې وي هغه یې ورکړې، او دا یې نیت و چې د موکل پیسې خپله واخلي او خپلې پیسې مسکینانو ته ورکړي، که وکیل دغسې وکړه، زکات یې ادا سو، په دې شرط چې د موکل پیسې به ورته پرتې وي. که یې داسې وکړه چې موکل لا دا مهال پیسې نه وې ورکړي، د خپلې پیسې ورکړي، بیا جایز نه دی. همدا ډول وکیل نسی کولی چې د موکل د اجازې پرته دغه نوټو ته د کاغذي نوټونه چې دي تغییر ورکړي، مثلا کوچني نوټونه په غټ بدل کړي او غټ په کوچني بدل کړي. که یې د موکل پیسې مصرف کړي، وروسته یې خپلې پیسې مسکینانو ته ورکړي، دغه طریقه جایز نه ده. البته که یې د خپله جیبه څخه د پیسو ورکولو په وخت کې دا نیت کړی و چې زه اوس د خپله جیبه د موکل له پلوه زکات ورکوم، وروسته د موکل پیسې ځان ته اخلم، په داسې نیت کولو سره د موکل زکات صحت لري. دا خبره دې هم یاده وي چې د موکل د اجازې پرته وکیل نسی کولی چې د موکل پیسې د ځان په پیسو ګډې کړي. سوال: که د وکیل څخه د زکات مال هلاک سو، نو حکم یې څه دی؟ جواب: که د وکیل سره د زکات مال موجود و، د ده په لاس کې هلاک سو، په دې صورت کې که چیرې وکیل خپل د حفاظت امکانات په کار اچولي وه، مال هلاک سو، وکیل یې ضامن نه دی، بلکې موکل به دوهم ځل زکات ورکوي. او که د وکیل کومه کوتاهي یا کمزوري پکښې وه، نو وکیل د ضایع سوي مال ضامن دی. سوال: وکیل د زکات مال حقدارانو ته نو رسولی چې موکل وفات سو، حکم یې څه دی؟ جواب: که یو سړی وکیل ته د زکات پیسې ورکړي، وکیل لا د زکات پیسې مستحقین ته نه ورکړي چې موکل وفات سو، دغه پیسو حکم دا دی چې که دغه پیسې د مړي د ټول مال تر 3/3 کمې وي،
او موکل وصیت هم کړی وو نو دغه پیسې دې په زکات کې ورکړل سي، او که مړي وصیت نه و کړی بیا دې دغه پیسې د مړي په متروکه ګډې کړل سي او د وارثانو په منځ کې دې وویشل سي. البته که د مړي ټول وارثان بالغان و او ټولو په خپله خوښه سره د مړي پر ذمه لازم زکات ادا کوي، داسې کړنه د مړي سره احسان دی او ان شاء الله تعالی دا خلک به د ثواب څخه برخمن وي. سوال: د مالک د اجازې پرته زکات ورکول جایز دي؟ پر کوم سړي چې زکات واجب وي که د ده د کورنۍ نورو غړو د ده له پلوه د ده د اجازې پرته زکات ورکړي، د زکات په نیت یو څه شی مسکینانو ته ورکړي صحت نه لري. البته که ده اجازه ورته کړې وه چې تاسې کولی سئ چې اړمن کسان ووینئ زما په وکالت څه شی د زکات په نیت ورکړي، په داسې صورت کې زکات صحیح کیږي. سوال: په امانت پیسو کې زکات شته؟ که د یو چا سره امانت پیسې پرتې وي پر ده باندې د زکات ورکول لازم نه دي، بلکې پر امانت ایښوونکي باندې زکات واجب دي. که چیرې امانت ایښوونکي د زکات ورکولو اجازه ورکړې وه بیا زکات ورکولی سي، یعنې امانت ایښوونکي حاضر نه وي بلکې لیرې تللی وي، ده ته اجازه کړې وي یا وروسته ورته اجازه راواستوي، دغه کس کولی سي چې د زکات مال ورکړي، کوم چې مال ورته پروت وي دغه څخه یې ورکړي. سوال: د میلمستون په خوراک کې د زکات نیت کول جایز دي؟ که یو څوک میلمستون لري مفت خلکو ته ډوډۍ ورکوي، د زکات په پیسو ډوډۍ پخوي، بیا مستحق خلک ورته راځي، د مال مالک ډوډۍ ورکوي، په دغه صورت کې زکات نه ادا کیږي. البته که یې داسې وکړه چې غریب کس ته یې ډوډۍ ورکړله، ورپېک یې کړل چې هر څه پکوي او هر چیرې چې یې خورې ستا خوښه ده، یعنې دغه چې پخه ډوډۍ ده ته یې واخله، ته د اختیار یې چې خپله یې خورې، بل چا ته یې ورکوې، خرڅوې، دلې یې خورې، هر څه چې پکوې ستا په ملک کې ده، په دغسې صورت کې زکات صحیح دی. سوال: و خیریه ادارې ته زکات ورکول جایز دي؟ جواب: ځینې داسې خیریه ادارې یا بنسټونه شته چې د خلکو څخه د زکات پیسې وکالتاً اخلي او بیا یې تر غریبانو خلکو او مستحقینو پورې رسي. د داسې ادارو په اړه که معلومات وي، یعنې پوره اطمینان وي چې دغه ادارې په رښتیني ډول مستحقو خلکو ته زکات ورکوي، داسې ادارې ته زکات ورکول جایز دي. او د کومې ادارې په هکله چې پوره معلومات او اطمینان نه وي، داسې ادارو ته بیا زکات ورکول نه دي جایز. ځینې خیریه بنسټونه داسې کوي چې د زکات په مسایلو نه یې خبر، د چا څه د زکات پیسې واخلي بیا وایي چې زه په دې مسجد جوړوم، چاته برمه ورکوم، چا د واده ډوډۍ ورکوم، په هغو صورتو کې بیا زکات نه ادا کیږي. هغه شرعي اړخ به دغه بنسټ ته معلوم وي چې زه تا ته د زکات پیسې درکم وکالتاً، نو ته یې څه ترتیب کاریې. که هغه صورت نه و زده نو بیا د زکات پیسې ورکول نه دي جایز. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا.